صحیح ہے. ګوره مونږه د دې نه مخکې دوه درې ټاپکونه کړي چې پای کې زموږ سره یو ټاپک و فورس چې فورس څه ته وایي. بیا زموږ سره د فورس دوه ټایپس یو زموږ سره و بیلنس فورس او بل څه لکه انبیلنس فورس. یاد درته دی بیلنس فورس مونږ دې ته ویلی و که نه چې کله زموږ سره په یو باډۍ باندې د مختلف طرفونو نه فورسونه لګي او چې کله موږ دا ټول فورسونه راجمع کړو او د دې نه زموږ سره انسر زیرو راشي نو موږ به څه وایو چې په دې باډۍ باندې کم فورس لګي بیلنس فورس پرې لګي. داسې خبره ما کړې وه. بیا بل زموږ سره و انبیلنس فورس. انبیلنس فورس مونږ دې ته ویلی و که نه چې کله زموږ سره په یو باډۍ باندې د مختلفو طرفونو نه فورسونه لګي او کله مونږ هغه ټول فورسونه راجمع کړو او د هغې نه زموږ سره زیرو انسر نه راځي دې ته مونږ ویلی و انبیلنس فورس. دا مونږ پرون ویلی. اوس زموږ سره دی پرشر. یو خو تاسو که خیال کړی که نه په کرکټ کې هغه پرشر تاسو چېرته کرکټ کړی دی؟ کرکټ کې کمنټري والا په دې بیټسمین باندې پرشر دی یا په دې بالر باندې پرشر دی. یو هغه پرشر دی یو دا پرشر دی. نو ګوره پرشر مونږ دې ته وایو که نه چې کله مونږ په یو ایریا باندې فار ایگزامپل دا زموږ سره یو ایریا ده چې کله مونږ په یو ایریا باندې فورس اپلای کوو نو فورس ډیوایډ بای ایریا ته مونږ څه وایو؟ مونږ ورته وایو پرشر. نو ګوره دوه الفاظ یو زموږ سره ایریا یو زموږ سره والیوم. ایریا دې ته وایي که نه که چېرې تاسو په دې روم کې ناست یې په دې روم کې نو ګوره په دې روم کې زموږ سره یو اوږدوالی دی یو پلنوالی دی او بل څه دی دنګوالی شته پکې که نه یو اوږدوالی یو پلنوالی بل څه دنګوالی. که چېرې مونږ صرف د اوږدوالي او د پلنوالي له ملټیپلیکیشن وکړو که نه د دې چې کوم انسر راځي هغې ته به څه وایي چې دا مونږ ایریا معلومه کړه. څه معلومه کړه؟ ایریا. د ایریا مطلب به دی که نه چې دا ځمکه څومره ده. د ایریا مطلب چې دا ځمکه څومره ده. اوس که چېرې والیوم ته معلومې که نه نو بیا به دا اوږدوالی دغه پلنوالی او د دې سره دنګوالی چې کله اوږدوالي له پلنوالي له او دنګوالي له ملټیپلیکیشن وکړي د دې چې کوم انسر راځي هغې ته وایي والیوم. څه ورته ویلی که والیوم. په والیوم کې زموږ سره اوورال له خوام راځي مطلب څومره ځای دی نیولی. او ایریا څه ته وایي چې کله مونږ اوږدوالي او پلنوالي له ملټیپلیکیشن وکړو د دې نه چې کوم انسر راځي هغې ته مونږ څه وایو ایریا ورته وایو. نو ما څه وي چې کله مونږ په یو ایریا باندې فورس اپلای کوو فورس پرې لګوو او د هغې نه چې کوم ریزلټ راځي هغې ریزلټ ته مونږ څه وایو پرشر ورته څه ورته وایي پرشر. په د کرکټ په پرشر کې او د دې پرشر کې څه دی فرق دی. نو هغه پرشر سمپل مونږه دباو مونږ وایو چې مطلب په دې بیټسمین باندې یا په دې بالر باندې په دې ټیم کې څه دی دباو پرې دی یارېدلی دی. چې کله یو بیټسمین باندې یا په بالر باندې پرشر راشي لکه په بیټسمین باندې پرشر راشي نو هغه بال نشي وهلی او که په بالر باندې پرشر راشي نو هغه الټاسي وهي. نو ما څه لیکلی ګوره فورس ایکټینګ آن ایریا از کالډ پرشر. چې کله زموږ سره طاقت لګي او په ایریا باندې لګي نو دې ته مونږ څه وایو پرشر به ورته وایي. بیا ګورئ بله خبره به دا شي که نه چې pressure denoted by pressure denoted by P. په P باندې مسل کوو denoted کوو. بیا ګورئ mathematical formula زموږ سره داسې که نه چې pressure is equal to the division between force and area. فورس او ایریا چې کله مونږ ډیوایډ کړو د هغې نه چې کوم انسر راځي هغې ته څه وایي پرشر. نو بیا مونږ دا زده کړه چې فورس به مونږ په اف باندې ډینوټیټ کوو او ایریا به مونږ په ای باندې. نو فورس پرشر به زموږ سره برابر شي څه د فورس ډیوایډډ بای ایریا. دا به زموږ سره میتھمیټیکل ایکویشن شي یا میتھمیټیکل فارموله به شي. بیا ګوره په دې کې دوه قسمه الفاظ دي. یو زموږ سره ډایرکټ ریلیشن یو زموږ سره انورس ریلیشن. ډایرکټ ریلیشن دې ته وایي که نه که چېرې ته یو طرف سیوا کې بل طرف هم څه چل کېږي سیوا کېږي به. او انورس ریلیشن دې ته وایي که نه چې یو طرف ته سیوا کې بل طرف پس چل کېږي کمیږي. په مینس کې تاسو ته په سوالونه کوي په پروپورشن کې یا سمپل داسې ویلی شي که نه چې ګوړه سیوا کې حلوا به خوږېږي. اسانه خبره ده د ډایرکټ ریلیشن دا خبره ده. نو ګوره په دې کې زموږ سره یو فورس یو پرشر. نو ګوره د فورس او د پرشر زموږ سره ریلیشن ډایرکټ دی. که چېرې فورس سیوا کې پرشر به څه چل کېږي سیوا کېږي به او که چېرې فورس کمې پرشر به څه چل کېږي کمیږي به. نو ګوره په دې کې دا خبره مونږ پوه شو
چې from this equation relation between force and area is directly relation है भैया. if force increases सेवा केदल हा. if force increases then pressure is also increases. क्या करे सुशुदा खबर हमारा ओके ना मासूली को che from this equation relation between force and area is directly relation between force and pressure is directly force and pressure is directly. if force increases then pressure is also increased. कि तेरे force सिवा की pressure वसल की सिवा की वाला का पूरी क्या पता खबरों क्या गोरा बला खबर. the force of the area variable सरा inverse relation में the force of the area variable सरे inversely तो वही क्या ना गोरा the force of the pressure variable सरा inversely relation दे. ओके तेरे pressure सिवा की area वसल की कमी जीवा और कचरे प्रेशर कमी की एरिया वसल की सिवा की वजह से और इनवर्स रिलेशन तो ख्याल हम करेगा ना पर कुर्बानों के तो खलक चौक ते चाड़ी उड़ी तो तेरे केदू दा पारा नाव सर से चल गए पाकानी वाली मगी नागे सर से चलशी नरेश या तेरेशी तो गोरा एरिया कमानो प्रेशर से चल की बा सिवा की तस अलते की चाड़ा उड़े का ना चाड़ा नागा से चल के आगा कस लदा गई नरे कई सीधा जे नरेश नो मतलब एरिया कम आशवा नजर के मासी की एरिया कमी की प्रेशर बस चल की सिवा की आके प्रेशर सिवा की फोर्स पर सिवा की दामंग बदी वजह कहो का ना सिंपल मुंह को दीदा पार कहो ची दा चाड़े तीरी से वंगी सर सारे जरा लाले ओकी जर तो फिजिक्स पटारम की गोरी का ना नागा सड़े वाले एरिया कम एरिया वाला कम की प्रेशर सिवा सी प्रेशर सिवा फोर्स सेवा पचे फोर्स सेवा सी जमीन सर चल की अगजर अलाला वाल कई कोई या सिंपल का ख्याल करेगा ना कि दिल तक मुंगा दे सलूर पिंजश पग में हुन पयो दे बाने वाला गो और पदी बाने और कस पदरी की जासी दपासा और दिल तक जमीन सरा यो में यो और पदी बाने और कस पदरी की रकम यो कस को बड़ी रखोगी पदी रखोगी पदियो बखोगी कि पदी तो एरिया सेवा शवा कि एरिया सेवा प्रेशर बचलेगी कम माने लगी और पदी की एरिया कम आने प्रेशर बचलेगी सेवा दब रिलेशन में मुंगे सोई भी जोरा relation between pressure and area is inversely relation में दिया inversely नो बोली को कहने if pressure increases अलग का माता होती ना pressure increases then area decreases अगर वह खबर है तो मैंने खबरदार होगा ना द फोर्स और द प्रेशर दे वो तरह डायरेक्ट रिलेशन दे कचरे प्रेशर सिवा की फोर्स वा सेवाई मतलब फोर्स सेवा लेगी प्रेशर वा सेवा और द प्रेशर और द एरिया दे वो सर से इनवर्स रिलेशन रखो ये खबर इस किताब की लिखी मारा ओके दे हगवा मुझे को लिखो the relation between pressure and area is inversely the pressure of the area the over sir कम relation दे
इनवर्स रिलेशन दे बे मसली के प्रेशर इंक्रीज हो सेवा के दो څه ته सेवा के दो प्रेशर इंक्रीज देन एरिया सो डिक्रीज हो कमे दो डिक्रीज څه ته कमे दो नो डायरेक्ट रिलेशन दी तो यो तरफ सेवा की बल तरफ पा सेवा की बा पतन दर साले से डायरेक्ट ली तो यो तरफ सेवा की बल तरफ पा सेवा की दी तो डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स ली तो यो तरफ सेवा की बल तरफ पा कमेगी नो डायरेक्ट ले इनवर्स दी तो दी ऑन लेवल सर डायरेक्टली रिलेशन दे दी ऑन लेवल सर से इनवर्स रिलेशन दे हुईगी नगोरा फोर्स सेवा प्रेशर सेवा फोर्स कम प्रेशर कम एरिया सेवा प्रेशर कम एरिया कम प्रेशर हो सेवा दादा मुंग सर डायरेक्ट ले इनवर्स रिलेशन तो क्या करे नदी मुंग सर यूनिट नगोरा अलग का फोर्स से यूनिट इज फोर्स याद देते रे हाँ द फोर्स से यूनिट ఇలా కమాతా స్టోరీ ను ద ఫోర్స్ న్యూటన్ యూనిటీ నోని ఇది ప్రక్షేపిస్తాను నగరే ఇంగులు కాంచి SI యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ is nagara the force unity newton n or the area unity meter square the unity या the गणित बराबरी द पास्कल अलके पास्कल साइंटिस्ट हो हमने PA बाने चल का PA बाने डिनोटेड का नगरा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पर प्रेशर सही पास्कल बे बेगरा बस बड़ी किताब किला खबर के कना नगरा दखल लगे मूली कुछ प्रेशर और केरा प्रेशर बराबर दे द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया द फोर्स यूनिट है न्यूटन और द एरिया यूनिट है मीटर हो स्क्वायर द प्रेशर यूनिट पास्कल ले PA और न्यूटन मीटर स्क्वायर जमीन सरा बराबरी दो पास्कल जैसा किताब अल्लाह खबर के कना 1 पास्कल बजमीन सरा दी बराबरी चिकर जमीन सरा पयो बाड़े बांधी यो न्यूटन फोर्स लेगी और दादी बाड़ी जमीन सरा एरिया सुन रही 1 मीटर स्क्वायर नमूंग सरा की पदी बाड़े बाने स्मर पर शर्ली का बराबरी द 1 पास्कल बराबरी 1 न्यूटन फोर्स लेगी 1 मीटर स्क्वायर एरिया बानी हमको ऐसे बदी ऑब्जेक्ट पाने से प्रेशर अप्लाई किया वैसे 1 ले तभी खबर की चाहते समझ लो हाँ लाओ लिखे